زما عزیزانو دا تنکی بچی دا د فلسطین په خاوره چې ټوکړې کیږي دا زما ته زړه خوښي دي دا زما بچي دي دا ستاسو بچي دي څلور میاشتې شوې کټ وارتګري روانه ده څوک یې منې کوي نه څوک یې منې کوي نه مسلمانان دي 75% قدرتي دولت دی خو د امت د پاسه چې کوم حکمرانان ناست دي هغه بې غیرته دي هغه بزدله دي هغه ډرپوکه دي هغه غدار دي هغه د امریکې اجنټان دي هغه د اسرائیل نه یېرېږي ځکه تنکي بچي کم کېږي او موږ ورته ګورو بېوسي ده بېوسي وروڼه پاک تېرې تېرې کړې د غزه په باره مې پاک پرې تېرې کړې د مصر حکومت ته مې سوال وکړ جوړې مې ورته وغوړه ملت مې ورته وکړ پر پاکستان حماس دی رو الیکشنونه الیکشن رو دا الیکشن نه دی دا د قبله اول د ازادۍ جنګ دی دا د حرمین شریفین د دفاع جنګ دی سوال درته کوو ملت درته کوو ټولنه درته غواړو نن ستاسو درشل ته خاورې ته په جرګه راغلې وه د ترازو دپاره ورو د دې قبله اول ازادي د حرمین شریفین دفاع د اسرائیل په مقابله کې ودرېدل دا پیپلز پارټي نشي کولی مسلم لیگ یې نشي کولی NP یې نشي کولی PTI یې نشي کولی ورو زه خو یم تاسو د دې نه تپوس وکړئ سوای د جماعت اسلامي نه چې هغه جلسه جلوس ورکوي په پارلیمنټ کې خبره وکړئ ډک جازونه د امداد غزه ته لیږي تاسو ماته وښایئ د نورې پارټۍ د فلسطین لپاره جلسې ولې نه کوي نواز شریف ولې د فلسطین جلسه نه کوي بلاول ولې د فلسطین جلسه نه کوي ایمن ولی ولې د فلسطین جلسه نه کوي د امریکې نه یېرېږي نو کوم خلک چې د امریکې نه یېري نه د فلسطین لپاره جلسه نشي کولی هغه به قبله اول څنګه ازاد کړي هغه به د حرمین شریفین دفاع څنګه وکړي دا خلک په قبله اول ازادۍ دا به قبله اول ازادۍ انشاءالله ये दाता सोगोरे बच्चे दाता सोगोरे मोदी द्वारा जमा के हिंदुस्तान के मंदिर इफ्तिताह का दा मंदिर को कब से जोड़ को दे बाबरी मस्जिद उड़ान को और आगे पसे मंदिर जोड़ को रो बाबरी मस्जिद 1528 की दा 2024 में 1528 300 साल पुराने जुमा जमा इज्जत का دا حق امتی د زړه ټوکړه بابري مسجد وران کړه باغي یې منبر جوړ کړه 3 ورځې مخکې افتتاح وکړه ولې که د پاکستان په حکمرانانو کې غیرت و بابري مسجد به نه نړېده د هغې په ځای به منبر نه جوړېده ورور د بابري مسجد انتقام باندې انتقام د بابري مسجد انتقام به دا اخلي دا به اخلي انشاءالله بابري مسجد انتقام او د کشمیر ازادي او د مودي خوله ورانول دا به ترازو کوي دا به جماعت اسلامي کوي دې نشي کولی رانو دا خو د هندوستان دا نن د نواز شریف منشور راغلی هغه زما جماعت وراني هغه کشمیر باندې قبضه وکړه هغه اعلان کړي چې آزاد کشمیر او ګلګت بلتستان هم زما دی هغه په بلوچستان کې تماکي کوي ماته کلبوشن رالیږي او نن د نواز شریف منشور وګو هغه به لیکلي دي چې هندوستان سره به دوستانه تعلقات جوړوم څوک چې هندوستان ته دا ټول د دې یاران دي دا ټول د مودي رشته دار دي څوک چې د کشمیر او څوک چې د بابري مسجد او څوک چې د هندوستان د مسلمانانو په وینه باندې سودا کوي او مودي ته د دوستۍ لاس ورمخکې کوي هغه لاسونه به کټ کوو انشاءالله هغه لاسونه به کټ کوو دا چیلنج د امت مشکل کې دی د رسول الله امت مشکل کې دی د رسول الله امت ته بهترین قیادت پکار دی انقلابي قیادت پکار دی انقلابي قیادت جماعت اسلامي سره دی ترازو سره دی ځکه تاسو ته وایم ترازو له ووټ ورکړئ د ترازو دستبازي جوړ شي د ترازو نمایندګان جوړ شي
دلته راځو سفیران جوړ شي دا دویمه خبره او درېیمه او اخر خبره دا کومه چې پاکستان ته کوم چیلنج راپېښ دی دا تاسو وګورئ پاکستان हर पाकिस्तानी 2 लाख रुपए का कर्जदार है हर पाकिस्तानी 63,000 अरब रुपए दा په موږ باندې دی وخت پاکستان باندې قرضه ده ورونو دا قرضه دا کم خواله ما سره نه سکول شته نه هسپتال شته نه بجلی شته نه ګیس شته نه سړک شته نه د سکلو اوبه شته نه د ځوان لپاره نوکري شته نه امن شته نه انصاف شته نو دا قرضې چېرته لاړې دا قرضې بیا اخیستې دي او زموږ په نوم یې اخیستې دي او ملک او بیروني ملک خپل اکاونټونو کې جمع کړي دي ورونو داخلي دي 63,000 अरब रुपए دا ته په پاکستان لګو پاکستان به بدل شي ورونو دا په موږ نه لګېدلي دا ګراني ده چې چیني اورو غوړي ریچې تارونه پټرول ډیزل ګیس بجلي دوایانې دا ټول استعمالې زه هم استعمالوم د دې قیمتونو کې اضافه ده نن دا ګراني 1000 ته هم راغلی 11 قسمه ټیکسونه او ټیکسونه مې ورته وشمارل ټیکس نمبر 1 ټیکس نمبر 2 ټیکس نمبر 3 او مې شمارل ورته 11 قسمه ټیکس دی دا ټیکس دی دا غونډه ټیکس دی دا بټنه دا د حکومت بدماشي ده دا معاشي قتل دی د غریبانو دا بېرحمه دي بېرحمه درې څلور ځله حکومت کړی دی درې نسلې حکومت کړی دی په صوبه کې کړی دی په وخت کې کړی دی قوم یې لوټ کړی دی بیا راغلي دي ایمانه وساتئ زه وایم چې جامې دې وباسئ جامې په دې لارو کوڅو کې یې راښکئ دا د قوم مجرمان دي مجرمان دا هغه ځای بجلي په 24 घंटो کې 4 घंटे ده او ګیس خو شته ده هغه زه د ګیس په قیمتونو کې اضافه وکړه 193%. اے د پېښور خلکو ستاسو لپاره ورپسې راپاڅېدم د ګیس